کتون کلب خان شیرپای ما او د دې سنوم دی د ممتاز آباد دی او نور آباد دی. ها موږ د نور آباد نه چې کوم دی ممتاز آباد ترالو ها ممتاز آباد ترالو او کوزینا هوټل چې کوم یادېږي هغه هم ډېر زیات خراب کړی دی. دلته د سیر سپاټه یو ډېر ښکلی ځای و ښه کوزینا هوټل نو هغې ته هم نقصان رسېدلی دی. په دې وخت کې دا خلک په دې اوبو کې را روان دي او ځکه چې کوم دی نو ما دغه وکړو دا وګوره جي دا اوبه چې کوم دی دا د دې خواته پکې خوبه روانې ښه زباده به دلته کې روانې د اوبه ها دا وګوره جي دا ستاسو د وړاندې چې کوم دی دا زه تاسو ته ښیم دا کوم صورت حال دی اورې دا وګوره جي دې خواته چې کوم دی دا غونډ تللی دي تا چېرته ماشومان خطا کړي دا جی خو بس وا غاړه ته صدریاب ته اگر روټ بس او لګي اوس خټه مټي دلته څومره پونه به دغه کړي یاره زمونږ خو دلته دا یو ما ونی زلګره کوم ونی چې نه خو پونه زم کنه ښه کوم دي کنه دا می جم دي او ته پټو بم پکې لګه خبره لکه سامان او مانر سي ګډوډ شوی ښه ته تون کو لګه دا وګوره دا اسی پریکټیکلی لوبر روان دي نه دا خو خلک لا کم شو دا خو به اخیری د نه خلک لا په کورونو کې ډېر څه چې کوم دي هغه گیر دي خو د هغې باوجود دلته انتظامیه ونه رسېدله نو لکه دا خفګان به زما په ځای نه وي د زه په دې انتظامي زه څه کوم څوک نه راغلی نه راغلی څوک یو شکور خان یو پې راغی او بس هغې نه علاوه یو سیول ډیفنس والا یو دغه والا رال سیول ډیفنس والا لږ خوراک مراک دغې راوړو په څلورمه ورځ دې ټول کلي ته بېله شو خوراک نه په اوبو باندې پورېسي په اوبو موږ نه ټوپو نه کښتۍ او نه اماله وه تاسو ته اطلاع څه ټیم راغلی و چې کورون نه وځئ کورون نه موږ ته اطلاع شوې نه چا هم نه را کړې اطلاع چا کړې سم وایي چا هم نه را کړې سړی دې موږ ته دې ډله جوړ کړې چا هم لکه تسبیله له تاسو ته دا اطلاع نه وه چې وځئ مونږ ته جي اطلاع وا چې وځئ خو لکه دلته کې خو څوک دومره هر یو کوه څوک او څاروي او د دنیا دا څه ټیم درته اطلاع شوې وه دا مونږ ته اطلاع شوې وه لکه دا نه چې اطلاع مونږ ته نه شوې یاره تقریبا د سیلام نه تقریبا یو 15 شپږ غنټې 8 غنټې 10 غنټې مخکې راته اطلاع راته شوې وه خو لکه مونږ خو یاره دا دونه وایي صاحب اطلاع شوې وه که نه بابا نه نه ده شوې مونږ ته نه ده شوې نه 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 مونږ خو دلته لاندې مونږ ته نه ده شوې تاسو ته نه ده شوې مونږ ته نه مونږ خو اصلي سیلاب کې مونږ ګیرو دلته خو مونږ دا وایي دا دې اوبو ته اوبه یې دا وګورئ کتون کې دې ته وګورئ دا اوبه دي ښه او خدای پاک دا خلک چې کوم دی نو دا بچ کړي دي دا بچ کړي دا خلکه اورې دا وګورئ جي دا یو دا وګورئ جي دا کوزینه ته لږ راشه لږ راشه دا ها دا راشه دغه ته ورته وروخېږه یاره ته ورته وروخېږه دا ورته وښایه خو چېرته په سترګو کې چتې ناستې چې لږ سې کړي زه ورته ورجنل وښیم چې نقصانونه شوي دي زما د کیمرامین نه چپړه پرېوتله چپړه دې ځای کې وګوره چپړه مې لاړه چپړه دې ځای کې وګوره دا وګوره دغه موټرسایکل مې وکړ ډوب شوی دی اول ته ولاړ دی هغه خراب ولاړ دی ډوب دی مکمل دی دې کې څو کمرې دي اخوا بل کور دی خو زنانه دی راپروتې څو دي جی دا یو د سارو ځای را پروت دی یو خوا پیلر دی یو هغه مخامخ مین ګیټ چې تا برنټ کې ګنده شوي ده ټول هر څه جیبه دارې ویني نه کتونکو دا دومره اوبه پکې موږ لا د انتظامي نه ورو چې موږ داسې مشینري روړې ده چې د کورونو نه اوبه وباسي نو خدا دا چې دا دا کورونه کې تاسو دا کور درې پټو په بار خل دې باره کې دې کلی باره کې پدې نه و چې دا یتیم یسیر دی دوی نه لا څوک خبر هم نه دي دغه چې کوم دی نو یو پیره ولا ډوډۍ راغلی ده یو پیره اورې دا وګورئ دا وګورئ مخکې ځنې کې کوی ته پکې ورپړو نه ځو ښه او که نه دا وګورئ جي لا باتروم دی دا کمرې او دا دا اوس د فنیش او رکشا ډرایور د چینچی چلی دا دا غریب نه کوئی نکل نه کېدلی لکه کوئی در شو سیده نشته کوی نشته او دا دونه یخې اوبه دي لا تازه دي ښه تازه دي دا کتونکو دا زه تاسو کور کې ګرځوم چې په کور کې اوبه دي که نه ستا کور کې دا ځان له ځای غستې
دا د څه ټیم اطلاع راغله چې کور خالي کو تا نه پرېښو یاره جی مونږ ته اطلاع شوې نه وه ځکه چې مونږ رشکه چلو په بار و چې راغو بس اوبه وې زنانه دې وبه وتلې وې مخکې زنانه بیا موخ کې او هغې بس ناست و ژړلې ورته همدلته اوبو کې وې وا دلته به څونه کورونه دغه شي یاره جی دلته تقریبا 20-25 کورونه زیات په یو کم به خوراک دلته راغلي یاره جی نه یاره جی بس نن صرف پلی شکور خان راوړی دی او د سیول ډیفنس کسانو هغې راوړی نه او مهران الشاه باچا نوم د پیښور د ګلبارو او جی هغه راوړی دی هغې زمونږ یاران دوستانو د خپل طرفه چې هغې څه وزده سو هغه یې مونږ سره کړی بس د پېښور نه دا خلکو راوړی دی اورېږه دا تاسو وینئ ستاسو د وړاندې دا زه تاسو ته پریکټیکلی چې کوم دی دا وګورئ تو د سکل اوبه بالکل خرابې شوي دا دغه دی کتونکي دا وګوره دا دې کې له اوبه روانې دي دا موږ چې کوم ځای کیو که نه څلورمه ورځ ده خو دې کې چې کوم دي نو اوبه دغه نه شوې دا دې له ما ورکړې دیکه او دا چې دیکه ورکړم نو بیا به خوا ځي نه که اخوا نور ځي ارې دغه زموږ د سیل سپاټی کوزین اوټلو السلام علیکم وروره خیر دی ستاسو کور دی دا ټول خواريکه خلک دي مزدوران او دا وګورئ جی دا دوی په بالټو ډک کوي مشینري راغلې ده او دغه کېږي به دا وګوره دا برنډو ته کمرو ته اوبه تللې وي اورې دا وګورئ داسې طریقه موږ دا کور وچ کړی دا نه داسې تراشه لږ وګوره دا بنیادونه خو به ستاسو دغه شوي که نه کتونکو دا ویډیو سر شیر کړئ چې د انتظامیې ته د حکومت ته پته ولګي چې یو نقصان شوی دی زه یې ورته پریکټیکلي ښیم دلته زموږ په خبرو څوک اعتماد نه کوي دوی دروغ وایي دا وګورئ جی بالکل صابین کوي او دا کونتره پکې ده یاره کونتره خو د بابا روباسه که نه ښه دا کونتر یا بتا کونترې بچ کړي دي الله پاک ته بچ کړي فرنیچر خو ورته تباه دي فرنیچر خو مکمل تباه دي زمکه یو شان کې نهسته نو چې کوم ورځ زونه اطلاع څه ټیم راغلی وه موږ ته اطلاع نه راغلی اطلاع نه موږ جمعې منځله لاړو چې منځنه بعد رالو بس بیا دانه اصل کې کتونکو دا د صدریاب نم دی خوا دي او دا سین چې کم دی د سار نه چې کله اطلاع خوره شوه دا ممتاز د تسبیح الله چې کوم خبره کوي چې اطلاع راغلی وه نو دا د خیالي د سین اطلاع وه صدریاب نه دا اطلاع چې کوم راغلی دا صرف د خیالي د سین په صدریاب باندې سیلاب نه راغلی خو هغه ډب شو چې هغه ډب شو نو اوبه دې خوا ټولې راغلې دې سر دلته خیالي غلا لري او صدریاب مونږ سره دا تقریبا 2 قدمو کې دی لکه چې داخله کوی چیرې دلته اوبه نو په صدریاب کې دونه اوبه راغلي دي چې دلته دا غون کلی ډوب کړی دی لکه خیالي غوډې لري دا مونږ صدریاب خراب کړی دا هلته کې اوبه ډب شو په خیالي کې نو چې په خیالي کې اوبه ډب شو دلته په صدریاب کې اوبه راغلي نو ټکرو د پاسه د اوبه راوړي دي ټول کورونه دلته په صدریاب کې ډېر زیات وانې کړي کتونکو 400 کې چې دا څومره سیلاب وشو نو دا د دریای سوات خبرې کېدې د دریای کابل خبرې نه کېدې او دا نقصان چې کم شوی دی دا د دریای کابل نقصان دی برچت هم خېجول ښه راځه چې دا وګورو یار چې دا په دې پوړو دوی خېجول څنګه دي دوی په دغه شپه سمه کبډي کړې ده ښه دا درته یو اوریجنل هغه 400 کې کشته نشته 400 کې کشته شته دي نه دام لاخه د چې ګوره په دې پوړو باندې دوی خپل ساروي دا وګوره جی ښه دا دوی ساروي راخې جوړې دي اوري دا وګوره کتونکو
دا ښه ده دا دوی د چت ته چې کوم دی نو څنګه راخېږي اخوا ته څه صورت خال یار او کورونه ښه ښه زمونږ ځای دی او چې څونه اوبه راتلې څونه د اوبو بهاو هغه په دې ځای باندې ښه صحیح کتونکو دې وخت کې زما سټیم نه کار په دې پرېښې چې ما سهار نه واله دې ټیمه پورې چې څونه ځینو ته زما وسو ما ځانو رسودې ماښامي ټیم کې زه دې ځای ته د دې خلکو یو تمه ده او زموږ دغه کار دی چې تاسو ته ښودلي هم دي نور دغه نشته او په یو ټیم باندې سړی یو ځای ته رسي خو دا وګورئ دا خټې چې کومې دي دا دلته دونه بیمارۍ خورې شوي دي په هر ماشوم کې چې کوم ده بیماري ده ښه په هر ماشوم کې چې کومه ده بیماري ده په هر ماشوم کې بیماري ده او موږ سره کیمرې هم ډکې شوې بهرحال دا ویډیو به چې کومه ده تاسو زموږ په نورو پیجونو بیا تیر کوو او دا وګورئ جي بالکل دا وګورئ جي دا لږ برا کوم شي نه ما کیمرامین دا پریوته خو هغه نه پکې چپړه مې وړله هغري څنګه لیاره ستا کور خو مې وموندل نه نه او چې زمونږ یو کمرې ځای خو چې بیخي ګډوډ دی تاسو ته پته لري چې هغه یو کمره ټیک نه هم تاسو چې راله جوړ کړو هم دې سلام راله چې راله صحیح ده خو دوی راته وي چې تاسو کور ته هم تر نوړه مې ډېر زیات خوشحاله شو صحیح ده زه خو چې خپل ځان دلته شادي ښار کې چې سیلاب راغلی دی ټولو ته پته زه به دلته پروت یم چې ته تللی نه یم صحیح ده بس پردي مزدوري مجي تاسو ته پته کتونکو لکه دې سړي دا ډېر غریب سړی دی او مزدوري کوي او بیا چې کومه ده یو کونډه په نکاح اغستې ده او هغې له بیا یو عزت ورکړی دی موږ ورله الحمدلله کور جوړ کړو خو دې سیلاب کې لاړه یاره دا موبایل نمبر خو دې ورته ووایه چېرته د 0315 037 4060 او دغه بل بابا کوم یو یار چې دلته کې ما ته ووایي هغه دلته یو بابا او ستا بابا موبایل نمبر څه دی زما موبایل 0301 51 98 122 کتونکو د دوی د فرنیچر ډېر نقصانونه شوي دا خو حریکه خلک دي نو که څوک ورسره مدد کوي هغه رشکې والا دلته یو کس وي رشکه مې بنده به انهیت بابا ستا موبایل نمبر دې ورته ووایه 0307 دا کور والا دی که نه دا مکمل ډوب دی کتونکو دې خلکو سره خو تاسو دا نمبر دې وخت کې چا نوټ کړي نو دا د دره نمبر به وایي یار د رشکې والا 0307 صحیح ده انهیتو کتونکو دا دوی ځان له درې مرلې او دوه مرلې کور اغوستی دی غریبانان دي نو زه په دې کوزین هوټل چې کوم دی د دوی د کروڑه روپو نقصان شوی دی کوزین هوټل وعلیکم سلام دا وګورئ جي دا نه به دا خو دا غونډ چې کوم دی نو دا وګورئ جي دا وګورئ جي دا وګوره دا جي دا دې د آیسکریمو کار کوي غالبا جوړې ښه دا دې جوړې د آیسکریمو کار کوي هغه ټول سیزونه چې کوم دی نو به دا خو نه کلاوي که نه ته وګوره دا کتونکو دا تاسو وینئ ټولې چې کوم دی نو دا غریبانان خلک دي او دا اسکریمو دا ډکي چې کوم دي ډېر وس داسې نشته دی او په دیاړۍ باندې دا ماشومان او دا غریبانان زنانه جینکۍ وکړی دي نه خیر دی چې کتونکو ته لږ وښوي دا جي دا اسکریمو دا ډکي دي دا دي دلته کې دا پیکینګ راولي او جوړې ډېر غریبانان خلک دي وس داسې نشته چې یو سړی د اسکریمو ډکې په ماشومانو په جینکو باندې بندوي نو هغه به خپل کور ځان له څنګه جوړ کړي دې سره به نور څومره خلک په روزګار او دې سره به نور لکه مونږ د کتونکو دا و چې څه قسمه امداد او څه قسمه دغه سره کېږي د غریبانانو خلکو سره وکړي دا صحیح حقدار خلک ورته مې ورته وښودل دا نورآباد او ممتاز آباد یاد ساتئ کتونکو دا دواړه څنګ په څنګ کلي دي خو دواړو کلیو کې ډېر زیات زیان شوی دی دا موږ ته پته نه وه د دوی دغه کمزوري وه چې موږ ته اطلاع نه وه کړې دوی ته د خوراکونو دومره مسله ده که نه مه کوه نه یې که به دا نور ګیټ ولا نور دغه نه کړي دا دې خوښې ته راځه بس پرېږده دونه هغه بسترې ورسه چې دي که نه دا ګودلې کې ورسه دغه لږ داسې ورته وښایه دې داسې ښیي
دا ګورې جی دا بسترې ورڅه چې کم دی دا ګورې اور یو شی په خټو کې پروت دی دونه پورې دغه ته نه دی جوړ کړی دونه دغه پورې نه دی جوړ کړی چې هغه سیت ریستي ها دوی دونه ست نه دی جوړ کړی دا ټول غریبانان خلک دا شمشه دی خطا دا دی خو دی دا شری خطا ها دا ستا کور دی او دا د ما کور دی عارف ګل جی عارف ګل ته دا کار کې دا بوټي دا څومره تاوان شي دا ډېر کو دا یاره بس یو هسې څومره سرمایه به بنده کړې و په دې نه دا خو پیکینګ لپاره وروړي جی دا دغه ولا وروړي دا خلک او دا دې دلته پیکي دا ماشومان جنکې لوريانی بس دسي نشته دا دی شو نو دا صرف دی راځي دا دغه ولا دی سره د پیکینګ کار کوي نو لکه اوس دسي نشته غریبانان خلک تیسه ګټه وټه کولی نشي او صرف د موبایل نمبر باندې 0331 350 3352 0331 350 3352 او دستا چې کم دي نو څو بچي دي زما مال لخته دی و بچی دی جی و بچي دا د کتونکو دا لګراواله چې دا دغه راواله دغه پیکټو خیا د دې سړی خو یو و بچی دی بل دغه روزګار د استاسو دوړان دي بس ممتاز دا مچړه راځه تسبیح الله راځه یقینا د تسبیح الله کلی خدا بور چې کم دی وګورئ دا بور وبو دا وګوره اوري ها لکه ستاسو نوم دی د لامبل زه خو ستا کور ته راغلی که نه ډېر مه لامبه په دې ماشومانو کې اوس بیماری دي ښه په دې ماشومانو کې اوس بیماری دي ښه ها تاسو وی دا وګورئ ښه په دې ماشومانو کې چې کم دي اوس بیماری دي نه جنا مهرباني په دې حالاتو کې دلته چیس کله په دې خلکو جون څنګه دي ځان لیداري ز سموسه راغستی یا ډبل ډوډۍ راغستی هیڅم نشته دا ستا ملګري نو چا درې سم نه وروړل قسم دې کو څوک هم راځي شکور خان پسې موږ بخپل لاړو نو زه کې څه درکړم او جی ها ما دونه صفات یې مکه ولا صفات سم په الله کې یو هم راغلي دي چې کوم یو راغلي چې تصویران راغلي دي والله که چا سم وروړي د پسې بخپل لاړ نه سي درکړم روجي به درکړم بالکل جی روجي راکې موږ دلته کسانو ما ته 150 او پارسل راکې شپېته ها قسم دې موږ په 15 کسه یو پارسل خوړلې دي پسې په 15 کسه او دا ما ته سلورم ورځ د سیلاب دا مسلمان و بیا هم د خدای نیم چې ما ته نن مو صرف خوړلې دي هغه تونکو د وزیر خانم د طرف نه د شکور خان طرف نه وته شپېته پارسل ملو دي او دلته 300 کسان دي اخوا نور آباد او منتخب ډېر خلک پروجو خبر کوي او په مونږه صرف پروجو راشه د نور آباد او د ممتاز آباد د خلکو ته پوسو کې هغوی لیواله ناستیا زه ته خپل کور خیم سامانونه ته خیم پروجونه وارشل ماشین ارته په شکل کې جوړ راځي بیا چې کوم دی کنه بیا یو زنانه پکې وای او مونږ راشه دوی دا کمیس مباسي دا کمیس هم درته مباسي دا څه کنه دا خو سوال ورکې تصویر ویډیو هر څه ولو کې راشه ورکې ولا نو ځای خلکو ته چې همت پنه بیلې دا هغه خلک خبرې کوي چې یا ماړه دي یا سکول شي نه دستا هغه مشر چې کوم دي شپېته پیکټې ورکوي نو لکه نور بل چا څه ورکړل دا ګوره جی دا د دوی استوګ نه وي دا کورونه وي دا دې خلکو ځان له جوړ کړي دي دا ګوره جی زه به تاسو ته کم کور خیم نه د هر کور دا حال دی که نه راځي سامانونه صرف د خیم لږ ما سره تکلیف ها او دور دا راواله دغه راشه دې کمرې ته به دې خورې ورشي راشه دا ورته لیکلو کده ها دا موټر سایکل دی 17 ماډل موټر سایکل دی ها او دا تاسو برابر موټر چت ته وګړه باران دا وځي چتر وګړ دی ها دا ویني لاس گاډي بلا سامانونه دی وکړي دا دې طرف زموږ مشران دا ایراله او دا دومره قدر نه کوي زموږ د پاره سم دي الله قسم سره سامانونه ته صرف دا پهله دا دیوال دی بس په چې سر خیاط ته ټوپې ډېرې دا به خدای راولي چې تاسو ګینې دې حکومت سره یوه کشتۍ ده په دغه کشتۍ نه ده هم په خیالي کې ده
او نور وسره ایستم نو دغه به دا خو ډېره تیاره ده فلک وګوره ته راشه خو سره اوالي دا وګوره جي دې کې مو اوبه ولاړې دي اوبه بس دا ټول یو شی دی کور کې بس اوبه سمې ګرځېدې دا ولې ګراواله دا پرې چې ولې ګراواله دا وګوره جي زما د کیمرامین پکې چپړه روکه شوه اعظم الله تعالی باندې وی چپړې والو بس دا وګوره جي تیاره ده کینې دا به زه دې له دروازې راځم زه به دې له بیا دروازې راځم او زه به دې له چې کوم دی ښه پوره دغه کوم بس خره چې بجلی تللی چې لا بجلی وي دا واډۍ والا نه مې بیا څه تپوس کو چې تا راته کټ کا اورې ورشل دغې تارونه په ځمکه پراته دي تر اوسه څوک رانه لیدل اورې دا دغه دا سپی پکې لږ راواله دا سپی پکې لږ راواله لکه دی به پکې چېرته ځي وګورې ده به څه خوړلي هم نه که نه دغه به څه خوا خو نور نه ځو که نه بس دی هغې له زه اصل کې زه بیا دلته راتګ غواړم زه دې داسې ویډیو کول غواړم ټي وي له که نه ټي وي له ویډیو کول غواړم دا خو موږ لایو روان یو دا خو بیا نه دغه کېږي کتونکو ټول درزونه دي خټې دي پکې دې ځای کې ګرځېدل دي کورونو کې دا ماشومان چې د خپلو د خټو د کورونو ته ګوري نو دا به دا ماشومان لږ راواله ده په دې یخه یخنۍ کې به دوی نور څه کوي د دوی سره وچ دغه نشته دوی له به وچې کپړې دوی کپړې هم لمدوي شوي دي به ناست دي دا بچې ته اوبه چېرته وړې کور ته دا سکلو له دا دې ځای اوبه دي دا ګورې کور ته وړې کور کې خو دونه خټې دي چې هغې کې خو چې کوم دی نو ډېره زیاته ګرانه ده ډېره زیاته ګرانه ده وعلیکم السلام زه دا خیر چې د اوبه لا روانې دي خو دا اوبه کله وچې شوې نو دلته کې بیماری چې کوم دی الرېډي ماشومانو کې خورې دي او نه بس مهرباني ګوره ته ځه ښه ته ځه کتونکو دا سپی خو سیټ ته که نه که سپی دا دې کور کې دې وخت کې زنانه موجود دي ښه سپی لږه خواږه دغه دا اورې دې کور کې دې وخت کې زنانه چې کوم دی دغه دي دا سپی رانه لږه خواږه نه که اورې دا وګورئ دې دا وګوره دغه دا لږ راوړه لیټ ورته ولګوه او دې کلي ته نه چې خوراک روړو او اوبه نه دي راغلي دا وګوره دا به زمونږ هغه خویان دې څونه خپوي په خوارو باندې دا کمره دا جهیز دا سامان خو زه چې سر خیاط ته ټوپۍ ډېرې دغه باندې میز کار نشته په دغه نقصاناتو خو په دې زیات خفه یم چې کوم خلک ته نقصان شوي دي نو هغې ته له انتظامیه سکرونه رسېدله او دا وګوره دا ګوډې څنګه یا ګوډه چې دې اوبو ته ګوري نو لکه دا به څه وایه چې دا کور مې ولې دا دوی به چېرته به دوی به دا شپې چېرته وي تاسو چېرته سکول ته نه یې نه جي بس داسې څه ځای مو میلاو شوي مونږ ته چې مونږ تاسو ته دا نه ویل چې پلانکي سکول ته لاړ شئ هېڅوک هم سر نه یې راغلی خپه یې مرجن لکه کتونکو دې بې حیثیته وګورئ په کار تاسو چې درېیم کس تاسو یې چې رالې دلته نو ایو پسې خو تاسو تللی یې که او هغه پسې مونږ لاړو هغه پسې مونږ تلو یو د پېښور کس راغی سیول ډیفنس والا تصویر والا راغلی بس هغې راغلي تصویر دې راغلی او هغې دا یو کټ یې خو در سره نه رښتې که نه یا یو بیډه د سیول ډیفنس کار دا دی چې تا سره به بیډونه وباسي او تا سره به کټونه وباسي دغه د دوی کار دی که نه اوس نن چې کوم راغلي هغې خپل ځاني ډېر ښکلي نو کتونکو دا زنانه له به موجود راله اوبه شته کټګوا تاسو وینئ زبردست کټګوا अब ज्यादा लोग ये पेज में लगा ना मेरे पेज में तो जाओ और वो नहीं क्यों आई ठीक कर सकता
غریبي ده نه کا غریبي ده دا غریبي یو موبایل دی چې دام دي خلکو سره دغه کوي دغه سپلیر الاختر له چاغسته یو استاد وړاندې دی ها والله چې او تسبیح الله خیال نه ساتي او کہانی داری په دغه کې یاد دی پټوله دنیا کې څنګه لږ پټوله دنیا کې یاد دی کتون کو دا اوس تیار ده کینې چې دی کورونو دا دغه تاسو ته خیمه کنه السلام علیکم دا کتون کو چې یو بل کور ته بوزو چې دا یو کونډه ده او دې په دې کور خو سمې اوبه وربېدلې دي ها ما نور تیار کېږي خو نه ځو کتون کو شاته وګوره دا شاته چې څومره کورونه ګورې دا ټول کې اوبه ګرځېدلې دنده ټول سامانونه دغه شوي نور آباد ډېر زیات خراب شوي دا وګورئ جي دا وګورئ دا وګوره تسبیح الله د لاس نه هم پکې ده ښه دغه کاڼي وګوره د کاڼو کاروبار دی دا وګوره جي دې کې مکمل اوبه ګرځېدلې دي بالکل ناس ډډ شي او دا ډډ دی ښه دا یو وختي راته غالب وي کنه چې ستاسو کورونه چودلې دا ډېر نه دي خراب شوي دا چې به کله راپروزي نو بیا به دا خراب وي دی له به امداد ورکوي دا یو کونډه ده نه نه دا وګورئ دا ګوره جی دا کور چې کوم دی دغه یو نظر ورته خای خیر دی نه ما مطلب دا دی په سترګو چې دنیا سي دا چا کور دی دا چې زما سامان ممانه ټول او ډک موبایل نمبر څه دی 0310 99 26 325 خسته موبایل نمبر سره خصوصا سره امداد کوي زما 0315 44 53 137 صحیح ده کتون کو څوک روټه روړې دلته بخه په عزت سره دا ټول خلک به ولاړی په طریقه به تقسیمیږي تاسو ته مشکلات ني حقدار ته برسیدا خلک دی وخت دومره اوږي دي چې دوی په سلور کسه باندې دا خلک چې وای کنه چې دا واړه پیکټو کې دا روجه چولی دا موږ په خندا کوي دا دوی په سلور کسه خړلې دي شپېته دوی د خیر نه تاسو ته کوي سرجی مسلمان به د خدای نیم چې په سلور کسه مونږ یو پیکټ پړ او خلک هغه په خندا کوي نه بعضی خلک مولیدل مړه خو یو روجو پیکټ راغتا کړی کنه اوري مړه خو یو روجو پیکټ راغتا کړی کنه د روجو یو پیکټ راغتا کړی کنه خدا کونډه ترور دا او دا کونډه ترور په دی وبو کې مور په خیر څنګه لخي او بس په خټو کې خد دغه روپی بس سو کو دا زمونږ کور دی بس زمان اړینه نشته او دا یو لیوانی زوی مې دی او دا سم دی او دا کور مې دا چې کړی دی او دا الله پاک دې نه خو جوړی دا هغه د قصيرات روان پروت او زما سوق نشه زغپل منیاري خرڅوم او خاوند کله و پاتې زما خاوند 3 کال شو چې ما قبول شي منیاري خرڅو دا بچی په ساتي دا بچی په ساتم او دا معذور دی او دا سم دی او بس خدای پاک ته پدې کې منیاري خرڅوم خدای پاک هغه دکاندار سره ډیر خو کې غریب دکاندار سره مال منیاري راکې ز سار منیاري پاندولم او مازیګر راځم هغه سره حساب کتاب کوم چې څه خرڅ شوی هغه می خرڅ کړو چې سمې نه خرڅ کړی هغه ولا واپس ورک او چې سم مزدوري چې کوړه په سر هغه 100 روپیا شوی ک 200 شوی هغه تی زرا واخلم هغه خپل سرور کما هغه تی زرا واخلم خپل لور دشته او شکر دی یو میلور دا رادو میزامن ام په کور دا او هغه په هغه شپه چرته لاړې بیا هغه شپه مونږ لاړو رونو کارامي نو چې رونو مازیګر لاړو رونو کارامي نو چې الته کې د سیلاب بیا رشوا نو بیا لاړو کریړې ته نو الته کې چا کورو څه مو ګوره چې ګرنا شي د ځای کې تیار ده تیار رالو دا غون رالو ښا نو بیا تا سیلاب اطلاع نه و چې سیلاب ما ته خدای شته دغه دکاندار عارف دکاندار راته اطلاع کړی وای لس بجې چې ما ته اطلاع وکړه چې دروازه لس بجې چې نغه کډه کوډه ریجه تا سیلاب درغو نو خدای شته چې ما خو زمان نور څوک د وستونو نو دروغ ته څه ضرورت دی او دا بچی مې نو دغه ځکه مې دغه خوبت کې خود او دا مې دلته کې پرې بکس کې خود نو دی بکس توبه ورغلی پدې کې بلستنی لوخي لرګری ارسه پکې خراب شي هغه نه خدای پاک خروړي ښا او دغه شیزونه خو به ټینشن نه اخلي چې پریشانی بکیږي بنه ښا او چې نور کم څه باقی د چای لوخي لرګي اوس دلته کې دغه تچانه کورغه سوغي کې اوسې ګوزې مو دا اوخې مې دی نو یې کې اوسې ګو هغه کې چې کم دین الته کې دلته مستنو داغه کاری لاړه لمایا داغه نمی دوړو خلو خانه کم وروړو پیاله مې انتصالو وروړي پتیله مې ته وروړلای ارسمې داغه نه وروړو دی بل کور کراغم سمسمې وروړي بل کور کراغم کټ مې دغه د کټونو حل دي د ارسه حل دغه دوه کټ دي
راکړي پړې ټول کور کې وګورئ او دغه کټونه دي دغه مات کټونه دي دا مې دقلته کېږي بس الله به د نور څه ډېر څه درکړي ښه ستا نمبر څه دی 0309 940 7004 زه بیا 0309 940 7004 ها صحیح شو کتونکو تاسو وینئ دا جایز نمبر دی ښه دا تاسو وینئ زه چې دې کلي کې کم کور کې ګرځم یو خپله کښاني ده خو په دې ځای به ختم کړو نورآباد او ممتاز آباد دا یاد ساته ډېره مننه خوشحاله اوسئ دغه دا کټ که چې دې سره زه تاسې یو پروګرام وکړم